ماشومه کله کډنیپ شوه، چا کډنیپ کړه، چېرته کې خرڅه شوه، ستاسو معلومات څه دي؟ پیسې مې رانه واخیستې، بیا زما سره جناب الجبر وکړو، بیا د په 6 لک روپۍ خرڅه کړم. سلما نوم یې دی، هغې یو ویډیو ما سره د سین نه چا را شیر کړه او ما ته یې ویې چې یاره دا ویډیو ده او دا پښتنه ده او دې سره دا زیاتې شوې. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنګرخان ما د پیښور نه د یو لس کلنه پښتنه بچی اغوا کیږي، هغه ځي د کچې د ډاکوانو سره بازیاب کیږي. په هغې باندې بیا د دغه مور ویډیو کلپس دغه ویژوالز کو تاسو کتلي وي نو چې د چا په سینه کې هم زړه دی نو دغه انسان پې دردېدلی دی او جړېدلی دی. د یو انسان په حیثیت باندې، د یو مسلمان په حیثیت باندې او بیا د یو پښتون په حیثیت باندې په دغه کې د پاکستان انټرنیشنل هیومن رایټس ارګنایزیشن د KPK ډایرکټر شاهنام خان ډېر په اخلاص سره منډې ووهلې، په دغه کې خپل کوششونه وکړل. دغه کوششونو زما د معلوماتو مطابق تر ډېر حده پورې رنګ راوړی هم دی. دا وخت تاسو موږ سره د شاهنام خان کتلی شئ. شاهنام خان ډېره مننه کوم ستاسو د وختو. یو خو دا ده چې لږ د بیکګراوند سټوري راته ووایئ. ماشومه کله کډنیپ شوه، چا کډنیپ کړه، چېرته کې خرڅه شوه، ستاسو معلومات څه دي؟ دا چلو شو جي تقریبا یو راوند اباوټ یو ویک مخکې ما سره د سین نه رابطه وشوه او ما ته د دې زنانه د کوم چې د دې ماشومې مور ده سلما نوم یې دی، هغې یو ویډیو ما سره د سین نه چا را شیر کړه او ما ته یې ویې چې یاره دا ویډیو ده او دا پښتنه ده او دې سره دا زیاتې شوې. بیا ما هلته کې خپل ټیم دی ته ما وویل چې تاسو ما ته لږ د دې کنفرمیشن وکړئ چې دا زړه ویډیو نه وي چېرته لکه هسې نه دا زړه ویډیو وي. هغوی ما ته وویل چې نه دا ریسنټلی واقعه او دا ماشومه اوس هم دغه ده. نو ما هغې لپاره دلته کې چونکې موږ په هیومن رایټس کار کوو، په انسانیت کار کوو، نو ما د هغې چې هغه سټوري کومه واورېده نو ما هغې له اواز اوچت کړو چې موږ ټولو ته یو ځای کېدل پکار دي. دا یو هفته مخکې خبره ده. بیا جي دا شروع شو چې دا زنانه دقه ټیم دا زنانه بازیاب شوې وه د کچه نه، دا کچه کې هغه ډاکوانو سره یې وه. نو دا پولیس له راغلی وه، د پولیس په دغه کې د دې انټرویو شوه. هغه انټرویو دې هلته ورکړه په اردو کې، هغه اوس هم آن ریکارډ شته، په هغې ډیټ هم لیکلی دی. په سبا پې ما اواز اوچت کو. بیا دا زنانه چې کومه ده نو دا راغه پېښور ته. دا چې پېښور ته راغه نو دې موږ سره رابطه وکړه. زموږ ټیم ممبر د اشتیاق خان هغه سره یې رابطه وکړه. هغه ته یې ویل چې تاسو ما سره میلو شئ او ما له اواز اوچت کړئ. موږ چې هغې سره کېناستو نو هغې موږ ته FIR وکړلو. هغې موږ ته ټوله سټوري وکړه چې یاره زما لور وه او د کور نه دا غیبه شوه. بیا ما تلیفون شو، هغه نور سټوري به تاسو ته پته وي چې کچې کې دا ده او بیا ما ته وویل چې ته سکر ته راشه او بیا سکر کې راته هسبینډ هم راغو، هسبینډ کراچۍ کې و. راته ویل چې دا پرېږده 14,70,000 روپۍ ما ځان فرې کړو. زه لاړم هلته ډاکوانو زه ونیولم، پیسې مې رانه واخیستې، بیا زما سره جناب الجبر وکړو. بیا د هغې نه پس چې زما طبیعت خراب شو بیا زه هغه ځای ته بوتلم کوم ځای کې چې زما لور وه. زه هلته کې وساتم 4-5 ورځې، په هغې کې زه په 6 لک روپۍ خرڅه کړم. روزانه ما سره جناب الجبر کېدو. زما لور په یو بل دغه باندې په 8 لک روپۍ خرڅه کړه، په یو بل د ډاکو په زوی باندې. او بیا زموږ کېنولو او موږ له یو ویډیو وکړه چونکې زما طبیعت ډېر زیات غیر شو، دومره جسماني دغه اذیت یې ورکړو چې دا غیر شو. نو دوی ته دا اندازه شو چې چونکې دا خو مري نو دا به لاړ شي دا 15 لک به راوړي. نو دې له یو ویډیو جوړه کړه د ریکارډ لپاره. دی یې صرف کېنول او یو ویډیو جوړه کړه ویله دا چې د دې واده ډاکو سره وشو. اوس چې موږ یو پښتانه فیملی یو، اوس به یو پښتنه جینۍ یو مور خپله لور بوځي هلته به ډاکو ته واده کوي. هسې کامن سنس خبره ما ته وښایه که نه چې چا پښتنو کې کومه جینۍ چا ډاکو ته واده کړې ده. خو چونکې دا خو د ډاکوانو یو رواج دی، یو دغه دی چې یاره سبا که موږ ته خبره راځي نو موږ به دا وایو چې دا نکاح شوې ده. خو خیر د 10 کالو د ماشومې نکاح هم نه کېږي، نه په اسلام کې کېږي او نه شریعت کې او نه اسلامي قانون دی او اسلامي آئین دی په دې ملک کې بل هم پاس شوی چې 18 سال نه کم به نکاح نه کېږي. د دې عمر د نکاح نه دی. بل چې نکاح کېږي پلار یې چېرته و، والي پلار یې چېرته و، ورور یې چېرته و، به دا مور یې ورسره کېنولې ده ویډیو جوړه کړې ده چې سبا که موږ چېرته ګیرېږو نو چې دا خبره موږ کوو. خیر دغې خبرې طرف ته ونه ځو. موږ دې له اواز اوچت کړو، په دې نیت هم اواز اوچت کړو چې موږ د دې خور یو، دا زموږ لور ده، پښتون ده، وړه ماشومه ده او د الله تعالی په موږ باندې دا حق دی چې موږ دې له اواز اوچت کړو. اوچت نه کړو نه خو موږ مسلمانان یو نه موږ انسانان یو، بیا موږ صرف یو حیوانان یو په دې معاشره کې بې حسه خلکو په منځ کې ژوند کوو.
زما کار دی هر مظلوم له आवाज اوچتول، کاغه د هر مذهبي، کاغه ماشومې که بوډای، خو چې ورسره ظلم وشي زما د هغه کاروبار سره دغه سره زما څه تعلق نه، زما کار دی هغه له आवाज اوچتول، متعلقه ادارې انفارم کول چې دوی ته انصاف ملو شي. زما دغه ځای پورې زما ډیوټي ده او دغه ځای پورې زما کار دی. صحیح. یو سوال په دې کې دا پیدا کېږي چې کله دا زنانه تلله نو چونکې دلته کې خلک عموما داسې کوي چې هغه پولیس انفارم کړي، هغه فیملی ممبرز انفارم کړي، هغه کمیونټي ایلډرز یا خلک انفارم کړي. دا چې تللی ده نو د دې ستاسو د وینا مطابق چې FIR دی به بعد کې کړی دی چې دې سره زیاتی شوی دی، نو دې په اوله کې یو سوال پیدا کېږي چې اوله کې تاسو ډېر ښکلی کوېسچن وکړو، زه تاسو له دې جواب درکوم. دا رومبې سټوري نه ده چې ډاکوانو دا نیولې ده، خو صرف دلته دا چې دا جینۍ ده. دلته نه ماته یو پوښتون وښایه چې هغه ډاکوانو له پیسې ورکړي او رومبې پولیس له تللی دی. په پولیس خو دې ستړي شي نو بیا ډایرکټ ځي. کله چې یو انسان ستړي شي، زه تاسو دا حلفیان خبره کوم، رومبې سړی ځي پولیس له، خپلې تڼۍ خلاصې کړي، ځان ستړي کړي. بل دا ډاکوان چې دي دې ته چې کله پته ولګي چې دا سړی د روپۍ کولی شي، دوی هغه ماشوم له زخمونه ورکوي او د هغې ویډیوګانې مور ته رالیږي. اوس که د چا مور وي، د چا پلار وي، هغه وایي چې زه ځان خرڅه کړم، خپله ګرده خرڅه کړم چې زما ماشومه زه کور ته راولم. تاسو وایئ چې دا پولیس له ولې نه تللې، دا ولې تللې ده. دې ته د ډېر زیات د ماشومې د اذیت ټلیفونونه او دغه کړي دي، او د ماشوم به مور د ټلیفون باندې وي چې امي ما دې زه نه بوز، بیا به کول د مور خبرې دي. دا چې کله دلته تللی، بل دا پښتانه دي، لکه زه د یو عام پښتون په حیثیت یم چې د دې نه سړی کله بوځي چاته پته نه وي چې کچا کم دی، زه به چېرته ځم، کوم تاڼې ته ځم، یو زنانه به څنګه ځي. بیا زنانه سره خاوند او پلار، د دې ماشومې پلار او زوی دي تللي دي ډاکو ته، چې پته لګېدله چې دا 3 کسان دي ډاکو ورته دا ویلي دي په کول د زنانه چې ته دا پرېږده او ته په فلاني ګاډي کې کښېنه. هغې په فرست ویډیو کې ویلي دي چې را روانه شوې ده مکه ویډیو کې که پمپ خولی دی، هغه پمپ کې CCTV فوټیج هم شته، بیا دې څه کار کړی دی. ګوره اوس دلته تاسو ته وایم، دا چې کله دې پمپ ته رسېدلې ده او دې پسې دغه ډاکو راغلی دی، نو دې سره موبایل او دې د هغه د موټرسایکل نه تصویر اخیستی او خپل خاوند ته یې رالیږلی دی چې ما پسې دا موټرسایکل راغو. دا چې کله هلته رسېدلې ده چې تر کومه پورې دې سره موبایل و، دې د هغه کور کوم کور کې چې دې سره اتر ورځې ریپ شوی دی، د هغې لوکیشن هم دې خاوند ته لیږلی دی په کول د دې ښځې، چې زما خاوند ته پته چې زه چېرته یم. بیا د دې نه موبایل اخیستی شوی دی، دې ته ویلي چې موږ له لور راولو، دې نه پیسې اخیستې او د هغې نه پس بیا دې سره اتر ورځې په کول د هغې چې ما سره دا جنسي زیاتې شوې دي. موږ دا یو خبره کوو چې د مور چې کوم ما وکته هغې په ځان باندې ډېرې سختې تېرې کړي، د خپل عزت کمپرومایز یې وکړو صرف دې لپاره چې زما لور راشي. زه نن تاسو سره دا خبره کوم چې زه سهار پاڅېدلی ما، نو په خیبر پښتونخوا کې یو نوې ډرامه شروع ده او هغه ډرامه دا ده چې دا خپله مور خرڅه کړې ده. ټیک شو جي، څه ثبوت ته دي؟ زه تاسو هم پښتون یې، زه هم پښتون یم. اوس تاسو یو نظریې سره زه بل نظریې سم، تاسو ما ته وایئ چې دا مور خرڅه کړې او زه سره په دې جنګ کوم چې دا مور نه ده خرڅه کړې. ما ته په دې جنګ شو او ماشومه په منځ کې پاتې شو. نه اوس دا چې ما ته جنګي سو، ګورئ مین خبره زه تاسو ته کوم، داسې قوتونه په دې معاشره کې شته، هغه تاسو ته معلوم دي، ما ته معلوم دي، هغه دا نه غواړي چې دا پښتون دي یو ځای شي. تاسو ته پته شته دې وخت کې د خیبر پښتونخوا نه تاسو سره د ټول دنیا پښتانه ولاړ دي. ما ته ملګرو ټلیفون کړی